د خیبر ضلع جمرود باړې او لنډي کوتل په زیاتره ترانسپورت اډو کې که یو طرف لا انتظارګاه نشته نو بل طرف لا پکې واشرومونه او د اودس کولو ځایونه هم نشته چې له کبله یې د نارینه سره خاص کر زنانه د سختو ستونزو سره مخ دي. دا د باړې بازار دی په کوم کې چې تقریبا تر 1800 پورې د بیلابیلو علاقو د ترانسپورت اډې دي. په دې کې سفر کوونکي خلک وایي چې دوی په دې اډو کې د سهولتونو نه محروم دي. موجي خیال نبی خو ټنل لري چې ټنل به شي یو ولته سوکړه جوړه کوي او بل دغه سوکړه جوړه کوي او اسه د وسیلند ترانسپورت یې کوي او مې کوي شتره سکور به مو باندې کوي که زوري کوي تاسو په مو باندې کې بیا پر نور اډو کې پیمون کوي زونه او زین شتري ډېر یو زمیر خبره کوم د میدان اوسیدونکی یم وړه کې ډېر زیات شټینونه دي مختلف شټینونه پکې زنانه ولا د وشرومونو ډېر تکلیف دی نه پکې انتظارګاه شته دی نه پکې داسې بل سیستم شته ساړو له محله چې تکلیف دی او زنانه ولا خو بیخي به انتخاب تکلیف دی ځکه چې نه پکې واشروم شته نه پکې انتظارګاه شته نه پکې داسې نوستي پستې زوی شته دی تی میدان له خلک چې ډېر مختلف شټینونه دي دلته لوکل شټینونه دي د غوکلیو زمون نومادو محمد رضا زه د بوډۍ اډې آنر یم دا خو ګوره د کله چې آر ټي ای لایسنس ایشو کوي د موږ په خپله د پاکستان د کم د قانون مطابق اډې ریکوایرمنټ دا دي چې په اډه کې به باترومز وي جینټس لیډیز او ماسک وي او پکې انتظارګاه وي او سره ګراوند وي او سره سټینډز وي د اډې چې کم ریکوایرمنټ دي هغه مو سره الحمدلله ټول پوره دي جینټس واشرومز دي جرنل واشرومز دي د ښځو انتظارګاه. بل طرف د باړې ټي ایم ای والا سره په رابطه باندې دوی وویل چې دا ټولې اډې غیر قانوني دي. په دې کې تقریبا 2 اډې داسې دي چې هغه د ریجنل ترانسپورت اتارټي نه رجسټر دي. د ریجنل ترانسپورت اتارټي د چارواکو سره په رابطه باندې دوی وویل چې ډیر زر به د دې انسپیکشن کولی شي. څرګنده دي وي چې کومه اډه ټي ایم ای جوړه کړي نو د هغې فیس ټي ایم ای ته غونډیږي خو ولې تر اوسه پورې د باړې بازار نه بهر ټي ایم ای دا غیر قانوني اډې او ریړې منتقل نه کړلې. د عوامي نمایندګانو د اجلاسونو باوجود هم تر اوسه پورې په باړه کې په روډونو باندې غیر قانوني اډو او ریړو ودرولو سره په دې کې هیڅ قسمه سهولت نشته دی. دوی لا پکار دي چې په دې لړ کې د عوامو ستونزې هواري کړي. محمد الله خان افریدي سنو پښتونخوا خیبر.